خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ په تېره ویډیو کښې پر نفس باندې غږېدلي وو، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. چې کله پر نفس مطمئنه باندې ته د خپل نفس د الله د کتاب پر کلي او د پیغمبر د سنت پر رسۍ وتړي، نو بیا دا ستا نفس امامت ته راشي. یعنې بیا خلک له تا مراجعات کوي، تا له راځي، له تا پوښتنې کوي، تا یو د ځان رهنما ګڼي. چې کله امامت خبره اختیار کړي، نو ته چې امامت درجې له دا مؤمن بنده ورساږي، نو دی بیا داسې وکړي چې کله دی بیا فیصله کوي، دی فیصله د قرآن او د سنت په حدودو کې ځننه کوي. او چې کله دی فیصله د قرآن او د سنت په حدودو کې ځننه وکوي او د هغې ضمانت ور هم ورکولی شي، وده ته بیا صاحب حل و عقد ویل کېږي. دا صاحب حل و عقد وده ته ویل کېږي، یعنې دی د خپلې فیصلې ذمهوار هم وي او فیصله یې د قرآن او د سنت مطابق هم وي. له دې درجې بعد بیا ده ته رئیس هم ویل کېږي. رئیس له رأس دی، رأس په عربي کې وسر ته وایي. لکه څنګه چې د ټول باډي یا د جسم کنټرول روم یا دا ټول جسم چې خوندي کوي، هغه یې سر خوندي کوي، په خو سر خوندي وي. نو د ګرد جسم اختیار له سر سره وي او کنټرول یې کله دماغ ته سټ ورسي، بیا اندام کار پرېږدي. نو اوس که دغه دا رئیس بیا راشي جزا او سزا شروع کړي، نو خلک ورته وایي چې ته اوس خلیفه یې، سزا او جزا ورکوه. نو که چا له قرآن او له سنت خلاف خبره کوله، له اغلاط کار کولو، له سنتو خلاف کار کولو، نو دی به بیا سزا او جزا ورکوي. نو دی به بیا خلیفه س و دا خلیفه ته حکمه هم ویل کېږي. لکه حاکم، حکمه ځکه ورته ویل کېږي چې دی د خلکو په درمیان کې پرېکړې کړي، فیصلې کړي او د خلکو جوړې ورکړي، خلک به نه په لګنده کوي، جوړې ورکړي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته خلیفة الرسول ویل، او ده به دا خوښولم چې ما ته خلیفة الرسول ویاست، په ځکه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نایب او خلیفه ګرځولی و. اوس که یو د یو خاصې علاقې امیر وي، لکه د یو خاصې علاقې امیر څوک حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وټاکلو چې ته به د پلانکي ځای ګورنر یې، نو چې دا یې ولږلو، نو دی امیر هم دی. او وده ته امیر المؤمنین هم ویل کېږي، د مسلمانانو امیر دی حضرت عمر ته. او چې کله بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له دې ځمکې تشریف یووړ او لوی خدای له ولاړی، نو بیا وده ته خلیفة المسلمین هم ویل کېږي. حضرت عمر ته امیر هم ویل کېږي او امیر المؤمنین هم ویل کېږي او خلیفة المسلمین هم ویل کېږي. اوس که چیرې ته راولاړ سي، دا قبضه دا د امامت په شکل کې د صاحب د رئیس او داسې په د ترتیب نه سي رایه، او وچ په وچ په طاقت باندې حکومت واخلي، خو وی د شریعت په دایره کې ځننه، د شریعت په دایره کې ځننه ته دغه اختیار، د خپل طاقت، د قبضه، د حاکمیت، د حکومت استعمالوي، نو وده ته بیا سلطان ویل کېږي په عربي کې. سلطان هغه ته ویل کېږي لکه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې دی د یو علاقې ګورنر و، چې کله خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه له ورالي، نو د له خلافت انکار وکړ او به زورې دستي پر هغه علاقه باندې خپل حاکمیت جاري وساتلو، وده ته سلطان ویل کېږي. او ملک وچیشته ویل کېږي چې دی په زورې زبردستي باندې دا اقتدار کړي، خو بغیر د شریعت له دایرې بغیر، نو وده ته بیا مالک یا ملک ویل کېږي. دی ځان مالک بولي او دا پبلک چې کوم دی دی مال بولي. نو دا د وزې میاږي غوای ګڼي او دی ځان د دو واکداره بولي، خرڅوي را خرڅوي، نو هر ترنګه خوی پکې. لکه تاسو ته ښه پته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه شوه چې سیاست که علی نهج نبوت وي، دا مرجعات دی. اوس دا د خپل نفس راخوندي کړ له لوامه څخه، له اماره څخه، له لوامه څخه بیا ته نفس مطمئنه راورسولو، بیا خلکو مراجعات ځینې وکړي، بیا امامت درجې له رالی، بیا ریاست سو، بیا خلیفه سو، بیا امارت سو، یا سلطنت سو، یا اوس باچاهت سو. مثال باچا دی، ملک دی، ملکیت سو، ملوکیت سو، یعنی نن سبا باچاهان سي، په زور د زبردستي باندې حکومت پر موږ کوي. مثال اوس دا خو تا وکتل، اوس ما په ترتیب درته ولیکل دا کم چې موږ د تقریبا د څو ورځې یا څه ټیم موږ د سیاست پر موضوع له اوله غږېدلي یو، د هغو زه نن مختصر خلاصه درته بیانوم. انشاءالله بیا دا باب ختمه بیا بل شروع کوم. سیاست ما تاسو ته په اول ویډیو کې ویلي وه، که چا نه کتلې تفصیلا دې زه صرف نه اوس خلاصه در باسم. سیاست و اصل ته وایي، لکه ولي، لکه بنیاد، فطرت او تا به ته هم وایي، لکه چاپ او دغسې، لکه دا زموږ خوی چې زموږ د ډانچې دپاره وضع شوی دي. او سوس ته هم وایي، لکه د غنمو له دانې څخه چې زړی وکاږي. د سیاست محرکات څه دي؟ د سیاست څه له پیدا دي؟ نو د سیاست محرکات دا دي، سیاست به یا خیرخواهي وي یا به خودغرضي وي. که خیرخواهي وه، ستا ګټه یې غوښتله، ستا ښه یې غوښتله، ستا سمه یې غوښتله، ستا خیر یې غوښت، نو دا سیاست خو بیا ټیک دی. او که دا یې خودغرضه وه،
په شنه ډکي پسې منډې وهلې، شین بوټي پسې منډې وهلې، که پیسې د سره وه دا به سرګرځي، که پیسې نه وه دا بیا نسته، که اوټونه وه په صحبتو کې به ده وي، که اوټونه نه وه بیا به دای نه وي، په اجلاسو کې به دای موجوده وي، که څه شی د خوراک وه لیا سکیمان و لیا چیش وه، که سکیمان لیا چیش نه وه او لیا روپۍ لیا چیش نه وه پکښې، نو بیا د هغو اجلاسو له هم نه ځي خرچه لګاږي. د سیاست به اقسام څه وي؟ د سیاست اقسام موږ مخکې ویلي وو په تفصیل سره. سیاست علی نهج نبوت، د نبوت په طریقه باندې سیاست کول، خلک پوهول، خیرخواهي کول، خلکو ته خپل اصل وښودل، خلک له توحید جوړول. او دوم سیاست علی نهج شیطانت، خلک ډرول، خلک ځله خپل پردي کول، خلک ځله بیزاره کول او خلک بله ګنده کول، انتشار جوړول، دا خبرې ګډې پکښې. اوس سیاست به غږاږي پر چی شي؟ سیاست به یا پر یووالي غږاږي یا به پر تفریق غږاږي. توحید یعنی دا خلک سره یو امت ساسته، سره خپل ساسته، سره یو کول سي، سره یو کلی سي، سره یو ملک سي، سره یو مسلمان سي. نو که پر دا غږاږي دا موضوع خو یې ټیک ده. نو که پر دا لاټ راته غږېده سیمړه زله ورک سي، زله وشوندلی سي، زله پرېکړه وکړي او یوه پالټۍ یوه بله ته مرداباد وایي، یا بله ته مرداباد وایي، یا بله ته مرداباد وایي، نو که زه په تا پسې غږاږم، ته په ما پسې غږاږي، هغه په بل پسې غږاږي، بل په بل پسې غږاږي، نو دا بیا تفریق دی. نو دا سیاست بیا علی نهج شیطان به وي، شیطان به وي، دا به علی نهج نبوت نه وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم.